فرمایا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے دا ایمان والا لا ترفعوا اصواتکم آوازنا موجتائی فوق صوت النبی دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا آواز بانے گورے خپل آواز اچت نکئی، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضنا او بلداد محبوب علیہ السلام تا دا سی تیزی خبری مکوئی لکا خپل درمیان کے چی یو بل تا تیز غگی گئی دا سی مغگی گئی. گورا صحابہ کرامو تا الہ العالمین قرآن کی دا محبوب علیہ السلام آداب ورخائی، آواز پی موچت ہوئی دمرا تیزی خبری مکوئی لکا خپل درمیان کے چی خبری کوئی ولی سا چل کی گی بیا کئی او کس در کے تیزی خبری ہوکی، کئی او کس در کے دا محبوب علیہ السلام پا آواز اچت کی نو سا چل بوش. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بس سمر بیدار اوزی تاسو ټولې نیکی با برباد شي، ضایع بشي، عمل با متباہ و برباد شي، پزان با پوئی نیئی. محدثین و مفسرین وضاحت کئی چه عمل خو چه بربادیگی نو دا پا کفر و پا ارتداد بربادیگی. یو سړی نیک عملونه وکړه او مرتد شو، کافر شو او بیا ایمان راوړه، نو دا چې مخکې څومره نیکی کړي دي هغه تباہ و برباد شي، بیا هغه فایده نه ورکوي. نو محدثین و مفسرین فرمائی دا دینا پتہ لگی چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی ادبی کول دا کفر دے، او پا کفر بانے دا انسان طولی نیکی ضائع کیگی، نو ذکر دا محبوب علیہ السلام بی ادبین خود تعالی خلق منع کی، او چھ چا بی ادبی اکرنو دا آغا کافر شا و دا آغا طولی نیکی ضائع شا. دا آئی کریمہ چھ دا کم صحابی مبارک پشان کے نازلو هغه د باندې یو سړیو او که تاسو سوچ کړئ د باندو خلک یا کوچیان هغوی دا خبرې داسې ډېرې شقې شقې او تیزې تیزې کوي. دا د ښاریو خلک د دوی لهجه د ادب نه ډکه وي، د دوی لهجه پسته وي، د غرونو د خلکو زګه خلک د زګې خبرې دي. هغه صحابي مبارک زړه نه خو بې ادبي مقصد نه وه، خو عادت داسیو دا باندې سړیو نو خبرې به ډېرې تیزې تیزې کولې. نو الہ العالمین آیت نازل که چې ګورې جګ آواز باندې مغږېږئ، داسې تیز خبرې مه کوئ لکه خپل درمیان کې چې یو بل ته یې کوئ، ګنې عملونه به مو ټول برباد شي، ځان نه به خبره واګانئ. یاره هغه صحابي مبارک چې چا پوی که چې داسې آیت نازل شوی دی، نو دومره په ادب باندې شه چې بیا به محبوب علیہ السلام تا چې به څه خبره کوله نو دومره سلو په قلاره به یې کوله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به نه اورېده، نو ورته به یې ویل لږ په زوره خبره وکړه، نو دی به داسې په قلاره وپسې د ځان سره پیرېده به چې زما عمل برباد نشي، کافر نشم چرته. نو محبوب علیہ السلام به ورته ویل نه اوره مالک په تیزه وغږېږه، نو ده به بیا داسې. نو الہ العالمین تعریف کے بل آیت متصل نازل کا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقینا کسان چاغی یغضون اصواتهم نرمی او ٹیٹی آوازن اخپل عند رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرا، ہاں کسان چ محبوب علیہ السلام سرا آوازن ٹیٹی ٹٹ آواز بانے خبری کئی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، دا هغه کسان دي چې خدای تعالی د دې زړونو تقوا لپاره پراخ کړي او پرانستلي دي. دا هغه خلک دي چې د دې زړونو خدای تعالی تقوا لپاره پرانستلي دي، یعنی دا اصلي تقوادار خلک دي.